دا چغلخوري یعنی دوا کسان سره جنگول د هغې څومره لویه ګناه ده څومره لویه سزا ده مسلمانانو چغلخوري ته په عربۍ ژبه کې نمیمه وایي او چې څوک دا چغلي کوي نو هغه ته نمام یا قطات وایي علما د دې چغلخورۍ هغه تعریف داسې کوي چې نقل کلام الناس بعضهم الى بعض على جهة الفساد بینهم د یو چا خبرې را نقل کول بل چا ته راوړل دپاره د فساد د هغې په مابینځ کې دې ته چغلخوري ویل کېږي په اسلام کې دا یو حرام عمل دی یو ګناه کبیره ده او ډېره لوی جرم دی چې کم انسان هم په دې کار کې مبتلا وي چې دوه مسلمانان هغه سره جنګوي او د هغې په مابینځ کې شیطانت کوي او د یو د بل خبرې راوړي دپاره د فساد دا یو ډېر لویه ګناه ده او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنة قطات چغلخور انسان به جنت ته نه داخلیږي یعنی په کامیابو اولنیو مؤمنانو کې اولا ابتداء چغلخور انسان به جنت ته نه ځي چرته د الله تعالی ورباندې فضل وشي هغه جدا مسله ده ورنه چغلخور انسان به الله تعالی جهنم ته اچوي د هغې سزا به ورکوي چې څومره د الله تعالی خوښه وي د هغې نه بعد به د جهنم راوباسي او بیا به جنت ته ځي خو چې کله دی د دنیا نه سره د ایمانه تلی مسلم شریف کې حدیث دی حضرت حمام بن حارث رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو کس د خلکو خبرې به د هغه وخت امیر ته وړلې او راوړلې نو یو ورځ په جومات کې موږ د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ سره ناستو خلقو د هغه کس متعلق دا وویل چې هذا ممن ينقل الحديث الى الامیر دا هغه سړی دی چې د وخت امیر ته د خلکو خبرې راوړي یعنی جاسوسي کوي او شیطانت کوي د خلکو عیبونه لټوي او د ده دا کار دی حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ دې سړي ته کته او دا سړی رالی مجلس ته چې کېناسته حضرت حذیفه فورا ورته وویله چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی لا يدخل الجنة قطات چغلخور انسان چې چغلي کوي شیطانت کوي او خلک سره جنګوي او د یو خبرې بل ته وړي او د بل غبل ته وړي او دپاره د فساد دا سړی به جنت ته نه داخلیږي حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جلیل القدر صحابي دی هغه حدیث را نقل کوي چې کله الله تعالی عز وجل هغه جنت ته پیدا کړو نو الله تعالی و دې جنت ته وویل تکلمي خبرې وکړه وایي جنت وویل سعید من دخلني هغه سړی نیکبخته دی چې څوک ما ته را داخل شي او ما ته را ننوځي هغه سړی ډېر خوش قسمته او نیکبخته دی الله تعالی عز وجل ورته وویل دی جنت ته وعزتي وجلالي لا يسكن فيك 8 نفر من الناس چې زما دې په خپل عزت او په جلال باندې قسم وي ای جنته په تا کې به زه 8 کسان نه وسومه 8 کسان به تا ته نه در داخلومه هغه کوم 8 کسان دي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم اول چې ذکر کړه چې همیشه به شراب څکي دا سړی به جنت ته نه داخلیږي نمبر 2 چې همیشه زناګانې کوي همیشه او د دې زنا نه توبه نه وباسي نو دا سړی به بیا جنت ته نه ځي نمبر 3 چغلخور انسان چې 2 کسان جنګوي سره او دا یې کار وي دا انسان به جنت ته نه ځي نمبر 4 دویوس وایي بې غیرته سړي ته یعنی چې څوک خپلې ښځه د پردو سړي نه هغه نه پرده کوي او پردي سړي د خپلې ښځې ته راولي دې ته عربۍ کې دویوس وایي موږ او تاسې ورته بې غیرته وایو نو دغه انسان به هم جنت ته نه ځي چې څوک بې غیرته وي نمبر 5 ظلم کوونکی عسکر کم پولیس یا فوجي چې په ناجایزه باندې په خلکو ظلمونه کوي نو دغه پولیس او دغه فوجي به هم جنت ته نه ځي نمبر 6 مخنث بدکاره هجړه یو هجړه وي او هغه بدکاري کوي نو دغه بدکاره هجړه به هم جنت ته نه ځي نمبر 7 کم خلک چې وسیله رحمي کټ کوي خپلو خپلوانو سره تعلق ختموي دغه انسان به هم ابتداء جنت ته نه ځي نمبر 8 هغه کس چې دا وایي چې زه دا کار نه کوم او بیا هغه کار وکړي یا وایي چې زه به تاسو ته درځم وعده وکړي او د هغې وعدې وفا نه کوي او سر ته نه رسوي
نو دغه سړی ابتداءً په اولنیو کسانو کې جنت ته نه ځي، وروسته به ځي ځکه چې مؤمن دی او جنت جوړ د مؤمنانو دپاره دی، خو د دغې ګناهونو په وجه دی به یو ځل جهنم ته ځي، د ده دغه ګناهونه به د جهنم په اور باندې سوځل کېږي چې کله دی د ګناه نه صفا شي نو جنت د پاکو خلکو ځای دی، بیا به جنت ته دی داخلېږي.